چې کم مریضان یعنی د پیسو لیاز سره هغې دا دوايانې اخیستی نشي یا لږ کمزوري د پیسو فاینانشلی کمزوري نو هغه مریضانو نه بیا یعنی دوايانې اچول پاتې کیږي وای نه خلي په ټایم یا څه مریضان پیسو لیاز سره خو برابر وي خو کیرلیس بیهیویر په ټایم باندې دوی نه اچي هغې ځکه دا بیماري کې خو نه درد شته نه خارښ شته نه څه بل څه شته شروع کې نو مریض څه تکلیف وي نه ورته نو هغه ډېر کنوینس کول چې دا دوايانې استعمالوه هغه ته ډاکټرانو ته هم ګرانه وي او هغه هم په دې باندې نه پوهېږي چې یاره دا دوایي داسې چول دي ضروري ده نو چې کوم نان کمپلاینټ پیشنټس وي هغې کې اکثر موږ بیا د اپریشن ډخ ته زر لاړ شو او دې کې د اپریشن هم کامیاب اپریشن دی او هغې کې کم از کم چې اپریشن وشي نو اکثر دوایانو نه مریض بچ شي اچولو نه کله کله داسې وي چې ډېر دوايانې استعمالوي نو دوايانې ورته کمې شي مثال کې 3-4 دوايانې استعمالوي نو بیا کیدای شي په یو دوایي باندې اپریشن نه پس ګزاره کیږي نو بیا هم دغه کوالټي اف لایف کافي ښه شي او هغه د یو دوایي استعمال هغه دونه په هغې باندې دونه نه تنګېږي بیا داسې خبره به زه د دې اپریشن متعلق کول غواړم چې اپریشن وشي نو د دې دا مطلب نه دی چې د دې دا تورې اوبه ټول عمر دپاره کنټرول شوي دي تورې اوبه موږ وایو دې ته چې سترګو دا پریشر یا دباو زیات شوی او د هغې په وجه رګ ورو ورو سوځي او هغې باندې زور راځي نو د تورو اوبو چې کوم اپریشن یې دی کې موږ داسې کوو چې یو فیسچولا یا یو وینډو یا یو کړکۍ جوړه کړو چې د سترګو نه لږې لږې اوبه راوځي چې کومې سترګې خپلې اوبه دي او هغه بیا مطلب دا دی چې بهر دغه کېږي د سترګو پریشر نه زیاتېږي نو دغه کله کله څه مودې پورې د اپریشن کار وکړي بیا نه کوي نو که اپریشن شوی وي نو داسې مریضانو ته کم از کم فالو اپ یا د ډاکټر سره علاج او د هغې سره چیک اپ ضرور به کوي وقفې سره د ډاکټر هدایت مطابق داسې کیدای شي چې کیدای شي د دې د اپریشن کال وکړي 15 کاله کار وکړي 10 کاله وکړي او بیا کار نه کوي یا ورته یو دوایي ضرورت شي یا 2 ضرورت شي یا بیا اپریشن ضرورت شي نو د اپریشن زما د خبرې مطلب دا دی چې مریض لکه اپریشن وشي نو مریض په دې پوهیږي چې د اپریشن مطلب دا نه دی چې بس دا مرض ختم شو کیدای شي دا مرض ډیره موده پورې کنټرول وي خو بیا شروع شي نو ډاکټر سره چیک اپ او فالو اپ ډیر ضروری دی